بسم الله الرحمن الرحيم. والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال ولا عكس للبواقي بالنقض. لگو تر شروع نوکی دی دا عکس بیان منگ شروع کڑیو تعریف عمر لکڑیو چې د قضی جزئی اول نا ثانی جوړول او ثانی ناول جوړول به محصورات اربعو کې د بیان دا سکړیو دا عکس چې د موجبی کلیه او د موجبی جزئی عکس موجبه جزئی راځي د سالبی کلیه عکس سالبه کلیه راځي او د سالبی جزئی عکس ناراضي موجهات او چرالو نو التم د اول د موجبات بیان کو باقی کی د یولس قضایه او کسرات لو د څلورو نه راتللو په یولس کی ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه عامتان چوته دائمتان وته او مشروطه اما ورفیع اما دي عامتان ویل دا څلور قضایه وی دي کسرات لو حینیه مطلقه ورپسې به دو قضایه چې خاصتان یو تویل مشروطه خاصه عرفیه خاصه دا غیر کسرات الوحینیه مطلقه لا دائمه به بقیه 15 قضایه وی وقتیه مرکباتو کې منتشره وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه او مطلقه عامه دې 15 وکسرات له مطلقه عامه یولس برابر شولې ته څلور په کې نه راتللو د وقتی مطلقي منتشره مطلقي همدغه شان د دوه ممکنو ولا عکس للممکنتين چې ویلو سوالبو کې صرف د شپږو قضایا او کسرات له دنه هونه راځي شپږو کې د څلورو مونږ ویلو د ضروري مطلقي او د دائمي مطلقي سالبتين او کسرات له څوک راتللو دائمه مطلقه سالبه همدغه شان د مشروطي عامي او د عرفي عامي کسرات له چې کله دا سالبتين وي څوک راتلل عرفي عامه سالبه دا دې پوره شوی وکنه اوس نوې سبق توکیری تاسو ماته له کوورئ کوشش وکړو چې ډیر وایو ښه چې بود رزینا به سراجي او قیاس شروع کوي پورې ختمو نو وې د خاصتانو یعنی د مشروطي خاصي او د عرفي خاصي د دې دواړو عکس برازي او مشروطه خاصه سالبه کلیه او عرفیه خاصه سالبه کلیه دی عکس برازي عرفیه عامه سالبه کلیه لا دائما فی البعض ګټه ولې کېدله سمویل د مشروطي خاصي سالبي کلیه او د عرفي خاصي سالبي کلیه کس برازي عرفیه عامه سالبه کلیه لا دائما به ورسره خود عمر بوي چې فی البعض بي فی الكل بنوي متوجه شيخه دوام دا وکړل چې د مشروطي خاصي او د عرفي خاصي سالبتين او کس برازي عرفیه عامه سالبه کلیه ور سره څو الله دائما فی البعض اول جز دلیل چې دغه دوړو قضایو عکس په سوالبو کې عرفیه عامه سالبه کلیه دا اول جزئیه دا ولې راځي نا قسم مخکې کړي وایي ځکه جی تاسو ته معلومه ده چې عکس د قضیه سره لازم وي دا څه ده کنه او عام ده خاص سره لازم وي دا هم ته معلومه ده نو مشروطه خاصه او عرفیه خاصه دا د مشروطي عامي او د عرفي عامي په مقابله کې خاص وي مشروطه عامه او عرفي عامه عام وي نو مشروطه عامه او عرفي عامه عام دي هغه لازم دي د چا سره د مشروطي خاصي عرفي خاصي سره دا څه ده کنه او دغه مشروطو عامو او د عرفي عامو کسرات له عرفي عامه عام سره یو شی لازم شو چې د عام سره لازم شو هم د خپل د
خاص سره لازم دی نو هغه لازم د عام با خاص سره هم لازم وي چې کله عرفیه عامه سالبه کلیه دا لازم او عکسو د مشروطی عامه او د عرفی عامه سره دا به عکس وي د مشروطی خاصی او د عرفی خاصی هم ونه رسیدلې دا خو آسانو کنه مخکې منګ ویل عرفیه عامه سالبه کلیه برازي خو څه وی لا دائما فی البعض ویلو او لا دائما کی چاته شریعت ثبت مطلق عامه ته خودم راځه مخکې سالبه دا به موجب روباسو کې یادم وی نو اوس به موږ دلته روباسو لا دائما دویم جز د بار دلیل بیانو لا دائما فی البعض ولی عکس ته ویجی لا دائما ذکر ده که لا دائما نه مانی به بدی نقیز مانی لا دائما یعنی مطلقه عامه ده کدا مطلقه عامه نه مانی نقیز به مانی او نقیز مطلقه عامه څوک ده دائما مطلقه ده نو که دائما مطلقه دی ولو من لغه اصل سمرګری کنه به با سلب د شی النفسي په کې راشي په نه شولې دي نو داوام وکړه چې د مشروطی خاصه عرفی خاصی عکس برازي عرفیه عامه د مشروطی خاصه عرفی خاصه سالبتين وای عکس برازي عرفیه عامه سالبه کلیه لا دائما فی البعض الکا عرفیه عامه ولی راځي وای زکا چې عرفیه عامه د مشروطی عامه او د عرفیه عامه د پارا کسرات للو عرفیه عامه او مشروطه عامه دا دواړه لازمي وي ځکه عام وي د مشروطي خاصي عرفي خاصي سره چې څوک د عام سره لازم وي هغه د خاص سره هم لازم وي لہذا د مشروطي خاصي عرفي خاصي سره هم د عکس لازم شو پاتې شو لا دائمه ولې راځي توجه ده ویجی لا دائمه کې مطلق عامه ته اشاره ای نه کدا نه معنی د دې نقیز به معنی نقیز څوک د دائمه مطلقه هغه به د اصل سمرګری کا نبی بد سلب شي النفسي لازم راشي ندی وجنا منځه کوي څوک برازي مطلقه عامه برازي فی البعض ولي وي مطلقه عامه فی الکل وای کنه وای نه جی فی الکل کوي منو بعضی صورتونو کې عکس ناراضي به غلطي کی چې ناراضي نو بس او فی البعض په ټول صورتونو کې صحیح کیږي نو کوم چې غلطي کې غم ختم کو ونه رسېږي متن تو ګورئ والخاصتان او خاصی چې دی مشروطه خاصه عرفیه خاصه چې کله دا سالبی وي دی عکس برازي عرفیه لا دائمه عرفیه لا دائمه سالبه خدایمه کې به فل باز وي نور عبارت به وي راشي قول والخاصتان خاصتين مراد المشروطه الخاصه والعرفيه الخاصه پیږي تنعکسانی د دې عکس راځي عرفیه څه مطلب عرفیه یا عرفیه عامه سالبه کلیه خذم رضا مقیده بالله دوام فی البعض او لا دوام کې چاته اشاره وي او هو لا دوام فی البعض کې چاته اشاره وي او هو اشاره الى مطلقه عامه موجبه جزئیه مخکې راځه فنقول من وایو مثال کې راته سم بیانې اذا صدق الشيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما دا مش عرفيه خاصه شولخه دا کنه دا لا شيء سالبه کلیه دا لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما نو به ضرورت کو سره لګي مشروطه خاصه بشي او کده دوام سره لګي عرفيه خاصه بچي شکل دا قضی صادق به عکس به صادق وي صدقه عکس به څوک شي لا شيء من الكاتب بساكن اصحابه بځه بچو لا شيء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما اخره کې سوایو فی البعض فی البعض څه مطلب لا دائما فی البعض مطلب بعض الساكن كاتب بالفعل مطلب شو کنه مطلق عامه موجب جزئیه اما الجزء الاول جزء اول را تبياني چرګه دغه مشروطي خاصي عرفي خاصي عکس عرفيه عامه سالبه کلیه ولې راځي دا غي بیان ووري نو تاسو به شي وسې کنه
نو ارچ جزئی اول دی فقد مر بیانه د دې بیان تیر شوی هغه دا من انه لازم للعامتين د عرفي عامه د چا سره لازم هوا یعنی مشروطی عامی او عرفي عامه سره وهما د غدوال عامی چې مشروطه ما عرفي عامه لازمتان للخاصتان خاصتين دا چا سره لازم نورو خاصتين سره لازم صحیح او قاعده کلیه و اورا کبرا په شکل کې ولازم اللازم لازم د لازم چې د شي سره نشي څوک د مشروطي عامه او د عرفي عامه سره لازم نو دغه به د مشروطي خاصي او عرفي خاصي سره هم لازم وي ونه رسیدلې جزء ثاني څو لا دائما فی البعض وکنا دائما فی البعض کی مطلق عامی موجبی جزئی ته اشاره وي مطلق عامی خجی دا کنه د دې دلیل سره د دلیل دار کداغه مطلقه ما موجبه جزئیه نه منی د دې نقیض به منی نقیض برازي دائما مطلقه سالبه کلیه دغه د موجبه جزئی نقیض سوق سالبه کلیه وی کنه او د مطلقه عامی سوق وی دائما مطلقه نو د مطلقه عامی موجبی جزئیه کس دا کا کس نه منی به بلدی نقیض چې څوک دی دائما مطلقه سالبه کلیه منا او دغه دائما مطلقه سالبه کلیه د الله دائما چې کوم قضیه جوړیدل کنه هغه سره عملګری کا دې کې وسلب دشه تراشه کنه واما الجزء الثاني وورا فلانه لو لم يصدق چرغه صادق نشي یعنی مطلقه اما موجبه جزئیه صادق نشي لا صدق نقيض ونقيض به صادق شي نقيض څوک دی او هو لا شيء من الساكن بكاتب دائما سالبه کلیه دائما مطلقه ده کنه فهذا مع الله دوام الاصل بل دوام کی چې کوم قضیه ته اشاره ده اصل قضیه چې وکنه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه کې لا دوام وکنه باقي کې لا دوام کې چاته اشاره مطلقه عامه ده دغه مطلقه عامه سره د عمل کوي کراشه هغه څوک دی او کل کاتب لا دوام کی مطلقه عامه ته اشاره کنه فی البعض مو مطلقه نی وایا مطلقه عامه سره ته عمل کوي کا تاسو كل كاتب ساكن الاصحاب بالفعل ور سره دبل وایا ولا شيء من الساكن بكاتب دائما نتیجه بصور کی ينتج لا شيء من الكاتب بكاتب دائما حف او خلاف مفروش ويجي بي وانما لم يلزم الله دوام في الكل اکبر وګوري دا وی لا دوام في البعض لا دوام في الكل ولي وي ويجي لا دوام في الكل په بعض مادو کې صحیح ناراضي ولی صحیح ناراضي وي ځکه جی دا غي نقیص صحیح راضي نو چې نقیص صحیح راضي نبي بدر خپل صحیح راضي کني اجتماع د نقیزین راضي بیا ووري لا دوام في الكل ولی نه وي چې لا دوام في البعض وي مطلقه ما موجبه کلیه ولی نه وي چې مطلقه ما موجبه جزئیه روباسي وای ځکه جی چې مطلقه ما موجبه کلیه نه وي ما دا غي نقیص چره دایمه مطلقه سالبه جزئیه یعنی دایمه مطلقه یادوما هغه صحیح ده چې دایمه مطلقه صحیح ده نقیض صحیح ده نو اوس دا مطلقه هم صحیح کېدل شي به موجبه کلیه صحیح کېدل شي نشي رزق موږ وې دا ټیک نه ده تاسو وګورئ لکشن وانما لم يلزم الله دوام في الكل لازم نکو لا واذا لازم ناراضي لانه يكذب في مثالنا زمون مثال کې خدا کاذب دی یار کوم مثال لکه مثال وایي کنه ګورم الته موږ رښتله وڅ بعض ساكن كاتب بالفعل من السلك وانا لا دائما في الباس كذا سيو تي بعض مو يا كل كذا سيو يا كل ساكن كاتب بالفعل دا هو نو دا غلط دی دا ولی غلط دی ویل صدق قولنا و دې نقیص صادق دی کنه دې نقیص څوک دی تاسو پوهیږئ نه مطلقه ما موجبه جزئیه هم ذکر وی سره چې مطلقه ما موجبه کلیه غلطه ده ولی غلطه ده دا غي نقیص چې دی دایمه مطلقه سالبه جزئیه هغه صحیح ده نو ویل صدق قولنا بعض ساکن ليس بكاتب دائما دا صادقه ده لکه دې مثال بسوي چې بعضی ساکن به یو کاتب بنوي لکه الارض لکه زمکه ساکن هم دا او کاتبه دا صادقه ده کنه ده دې نقیص چې هغه کاذب وي نقیص به څوک وي مطلقه ما موجبه کلیه ځکه مغه ولا کس جوړ نکو پوه نه شولې
قال المصنف لکبر وګورئ دې قول او اخري خبره خجي یو سر راز پکې بیانې مصنف داغي بیان کې شارح راز زاد مولوی صاحب تاسو څنګه متوجه شي منګه لا دائما فی البعض ویلو موجبات جزئیه ویلا دې څه وجه دا راز څه دی راز دا تاسو معلومه ده مولوی صاحب چې لا دوام مخکې قضیه چې دا عرفیه عامه لا دائمه کې عرفیه عامه سالبه ده نو دوام کې به اشاره وي مطلقه عامي موجبه ته کنه ځکه مونږ ویلو مخکې قضیه کې سالبه لا دوام کې به مطلقه عامي موجبه ته اشاره وي صحیح ده اصل قضیه کې یادوم اصل قضیه عرفیه خاصه یادوم تاسو عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه وي به متوجه شئ اصل قضیه څه شروع و مشروطه خاصه عرفیه خاصه مشروطه خاصه ما عرفیه عامه وي خو اخر کې څوک سره لګیدلې وي لا دائما وسره لګیدلې نو لا هغه مخ کې قضیه کې سالبه ولا دائما کې وسوک رو باسو مطلقه عامه نو اصل قضیه کې چې کوم مطلقه عامه من رو باسو هغه موجبه رو باسو صحیح شو نو موږ ټول قضیه کس بیان وکړه ټول قضیه نو لا دائما د بار ما کس بیانو نو څنګه لا دائما موجبه ده امون موجبات ویلو موجبات کو کاغه موجبه کلیه او کو موجبه جزئیه کسي څوک راځي موجبه جزئیه راځي نه ځکه مطلقه عامه موجبه جزئیه ولا کسول کو نه راځي بي اصل قضیه چې وا مشروطه خاصه او عرفیه خاصه هغه کې څوک راغله او لا دائما او لا دائما کې اشاره چاته نو مطلقه عامه ته نو اصل قضیه کې سالبه او مطلقه عامه موجبه مرسره کې ملګری وا او مطلقه عامه او موجبه چې د کار رنګي دغه کې څوک راځي موجبه جزئیه نزدک من عکس کې لا دائما فی البعض ویلو زه په پوهې شو وګورئ قال المصنف السر في ذلك سر بكداد ان الله دوام الصالبه لا دوام صالبه یعنی صالبه کې لا دوام شي څه وی موجبه موجبه وی او موجبه چې دا وهي انما تناقص جزئیه او جزئیه عکس کیږي او فيه تامل پوهې شولې به دې کې تامل وکړه شارح په لګرت کې لګبر وګورئ وای تاویل چې اصل قضیه چې و مشروطه خاصه عرفیه خاصه چې سالبتینو ای کې اخره کې څوک راغلي لا دائما کې مطلقه عامه موجبه ته اشاره وي او مطلقه موجبه چې دغه عکس بهر حال څوک راځي موجبه جزئیه ځکه موږ پاکس کې اخره کې وی لا دائما فی الباز وې دا خبره دی غلطه ده ولې لکه غلطه ده وې ځکه چې کله مرکباتو کې عکس بیانېږي نو د مجموعي بیانېږي د چا د هر جز نه بیانېږي تب کې دا قسم کې چې هغه کې مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه اول جز دسي و دویم جزئی چې هغه لا دائما او هغه مطلقه عامه موجبه و نو هغه عکس موجبه جزئیه به پکارو نه خلق څه کوي مجموعي تور باندې عکس بیانې څنګه بیانې او د دې دلیل وره دا مشروطه خاصه چې دا عرفیه خاصه په دې کې اخیره کې څوک وي لا دائما وي لا دائما کې چاته اشاره نو کدا مشروطه خاصه عرفیه خاصه موجبي وي لکه موجباتو کې دیر شوی دي کدا موجبي وي نو به لا دائما کې چاته اشاره مطلقه عامه سالبه ته او مطلقه عامه چې کله سالبه دغه کس خو نه راځي سوالب کې خو صرف د شپږو راځي وینه شولې موږ موجباتو کې کستا سوچ وي د مشروطي خاصي او د عرفي خاصه قسم بیان کړو او کنو هغه هنیه مطلقه لا دائمه وا راځي په موجباتو کې د مشروطي خاصي عرفي خاصه کس بیان شوی حالان کې لا دائما کې څوک راوتلا مطلقه ما سالبه کلیه راوتلا او مطلقه ما چې سالبه دغه خو کس ناراضي نو کته د اجزاء او اجزاء کس بیانې په کار خو چلته صحیح نه وي نو معلومیږي اجزاء او اجزاء کس نه بلکې څه وي مجموعي تور کس بیانېږي لہذا دا راز ما سپریدا راز کې خو ته جزئیات ته لاړې وای بنه شولې خبر دې قصو کې داوی ګور تاوی وکړي اوس نو کاغره نه راتلې په پینې پیځلو خیال مو کنه مخکې راځي وفيه تأمل سوي ولتأمل إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع وإذا كان ندي انعكاس د مجموعي تا منوطا بانعكاس الأجزاء دا موقوف ندي بانعكاس د أجزاء إلى الأجزاء باني ولي كما يشهد بذلك ويسنگ چی گواهی کوي بدی باني چی ملاحظه انعكاس الموجهات الموجبه ملاحظه د انعكاس د موجهات موجبه
په دې باندې وی گواہی ور کوي علامه مره کم چې تیر شوی څنګه خپل بیان کوي فإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان الى الحينيه الا دائما ته تاکس کې دو کنه سند دین معن الجزء الثاني چې وبکی منهما وهو المطلقه العامه والسالبه او العكس لها غیر پراکس نو فتدبر پکې وکړه په نشولې به زه په ورسېدل مخکې راځي څه ينتجو وليس متن لبزو متن لا والبيان في الكل ان نقيض العكس مع الاصل الاكبر وګورئ جی د دې د ټول راته په شریکه قصه کوي یار وې د چا چې حق سرات للو د عکس ولی راتللو دلیل څه دی شارح خورته بیان کړي کنه ماتن څه وی ګورئ په ټول ته پیو ځل دلیل بیانوما د چا چې حق سرات للو کما قضیه کاغه ته نه مانی دا غي نقیز به مانی او نقیز چې دیو منلو اصل سے ملګری کنه به خو سلب دشه النفسي راتلو نو نقیزی باطل نو کم داوا چې من کول هغه بس شي صحیح بشي نه پیږي په سی ویل ټولو شریکا د چا چې کثرت له موجباتو کې دیو لسو سوالې بو کېدو کته د غنم مانی نقیز به مانی نقیز اصل سمرګری کې څه راشي نستا د نقیز منلو بوجه باندې نقصان راتللو او نقصان د درې وجو ناراضي یا بر اصل قضیه په وجه هغه حسین ځکه هغه مفروض الصدق ده هغه منګه فرض کړي چې صادقه ده دیم قیاس په وجه باندې نقصان راځي قیاس ټول شرایط برابر دي هغه کوم نقصان نه دي نو بس دوه نقصان نو د درې مراله استاد نقیز چې زمونږ غدي نه منلو او استا کوم نقیز لګول هغه په نقصان راځي تاسو ګورئ څه وي والبيان في الكل ان نقيض العكس نقیز عکس کته نه مني نو نقیز دا کس کم چې تمني اما الاصل سے ورغوا ينتج المحال د محال نتیجه ور کوي مطلب سلب د شی النفسي نتیجه ور کوي پوهه شولې به اوس وی والعكس للبواقي دا عبارت چې کم دی دا مال ټول سره ولګو موجبات سره ملګری کو کې دې شي د مقصد صرف څه وي سوالې بو خبره خبر حال څورانه نه ده ټیک ده والعكس للبواقي وسوي د بواقي نه پات شولې دی وکس ناراضي سو وکس ناراضي خپل کتاب ور ذکر کړي او موږ پرونه په لګي وایو ول ناراضي بالنقد ويجي ځکه ناراضي چې اصل قضيه صادقه وي او عکس کاذبي نو که چریک سراتله نو عکس به صادق راتله کنه نو عکس خو کاذب دی نقص پکې لري تخلف پکې لري چې تخلف پکې لري ځکه موږ ویل چې عکس لاندې را کوشه فهذه المحال دا محال والے چې ده کنه التوی کا ينتج المحال محال والے درې وجنه نقصان راځي اما يكون ناشئا عن الاصل یا بدا محال والے د اصل قضیه پیدا شوی او ان نقيض الاقسام پیدا شوی او ان هيئه تالیفهما یا د دیو کوم طالب قیاس د غیب واجبوي درې شو کنه لكن الاول مفروض الصدق والخ مفروض الصدق دی غي وجنه خدینا والثالث درم چې هو شکل الاول ما المعلوم صحته د غي صحت معلوم دی او انتاج او نتیجه معلومه ده نشه د دوه نه شو د چا نه شو فتعین الثاني متعین شو نغسل نقيض بوجه دی فيكون النقيض باطلا نقيض باطل فيكون العكس حقا عكس به حق شي ځکه نقيض دغه مطلب دی چې نقيض باطل یا دغه چې کوم یو قضیه چې باطل دی دغه نقيض صحیح به او که نقيض باطل یا قضیه صحیح والعكس للبواقي سیول چې بواقي وکسن راځي باقي څو دي نه دي کنه نه راځي خپل را تشماري فسوالب کې يدي السوالب الباقيه وهي 9 الوقتيه كم الوقتيه المطلقه والمنتشره المطلقه دواء والمطلقه العامه والممكنه العامه دا څلور من البسائط مخکې راځه پنځه مرکبات نه وي والوقتيتان وقتيه ومنتشره يدي والوجوديتان وجوديه لا دائمه وجوديه لا ضروريه والممكنه الخاصه من المركبات پوهنه شلې به وجه سره والعكس للبواقي سيول بالنقد لاندې راشه وس بالنقد کې ما تاسو دا خبر وکړه
چې دی وکس ځکه ناراضي مولوي صاحب چې عکس خو دې ته ویل کېږي چې اصل قضیه صادقه وي عکس به هم څه وي او په دیو کې مونږ ګورو اصل قضیه صادقه خو عکسي نوي صادق معلومه شوله چې عکسي ناراضي وای نه شوله نو وایي قوله بالنقض اي بدليل التخلف تخلف بك راضي في ماده بيوم ماده کی تخلف راضي اصل قضيه صادق يو عكسي مخالف في مطلب صادق نوي بمعنى انه يصدق الاصل اصل قضيه صادق وي في ماده يوم ماده کی بدون العكس عكسي نوي صادق نو فيعلم بذلك نو دين معلومه شوله چې ان العكس غير لازم عكس قضيه سره لازم نه دي لهذا الاصل دي اصل كم عكس دی لازم نه دي وبيان التخلف تاسو لک برو غوري اسی پورا بیان کو لگ توجہ براته کوي کا توجہ ده کنه مولوی صاحب پټولو قضایو کې د ټولو نه عام قضیه کوم یو د ممکنه عامه ده کوم یو ده ابه موجبه کلیه او موجبه جزئیه کې عام څوک وي جزئیه وي لکه چې کل کوم ده کې موجودیږي جزء مسلسي خو چې جزوی کل موجودیږي نو غري ټول کې عامه قضیه څوک ده ممکنه عامه ده او به باقي کوم څوک ده جزئیه ده بس جزئیه ده صحیح شو توجه وکړئ له په دې ځای پویګو پټول کې خاصه چې دا وقتیه ده څوک ده وقتیه مرکباتو کې چې وقتیه ده نو پټول کې عامه څوک ده او پټول کې خاصه څوک ده نو ټول کې خاصه راواله وقتیه د وقتیه کس پلانې راضی دا ټول پرېدا د عکس د قضیه سره لازم وي عوام د خاص سره لازم وي دا قضیه وقتیه چې دا د دې ته هغه ټول کې عامه قضیه ممکنه عامه عکس جوړوه هم صحیح ناراضي نه پیږي وقتیه چې ټول کې خاص ده د دې په ټول کې عامه قضیه چې ده هغه کس ناراضي هغه څوک ده نو چې عامه خود خاص سره لازمي چې عامه کس ناراضي تاسو خپل سوچو کې دا نور کومه خاصې دي ابه کس راشي نه صحیح سی ویل ټول کې خاصه کوم قضیه ده څوک ده د دې عکس ناراضي په ټول کې عامه چې ټول کې عامه عکس ناراضي د دې عامه نه علاوه چې کوم نور خاصه دی هغه په طریقه اولا ناراضي پوه نه شو دا دلیل شو خبره ختمه دا دلیل ویلی ویلو دا مزکی ویلو کوم د سی ویلی وی چې وقتیه چې د ټول کې خاصه ده د دې عکس مثال په تور یو خاصه یاد کوم مطلق عامه هغه ناراضي تابع ویلی وسیده خاص ناراضي بل عام اشترا به راضي کنه خیال مو کنه نو موږ څه ویل ګوره چې عام ناراضي عام خو خاص سره لازمي لکه موږ چې خاص عام خامخای چې عام ناراضي کنه نو خاص به په طریقه ولا ناراضي پوه نه شلې مزقه خبره وته وګورئ وبيان التخلف في تلك القضايا واورا ان اخص قضيه بدي نه هوکي وهي الوقتيه او وقتيه ده قد تصدق كلا ده صادق وي بدون العكس بغير ذلك سنه فانه يصدق ذلك صادق ده وقتيه واورا كان لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيه الى دائما ده وقتيه ده کنه او دا خبر ټیکم ده چې لا شيء من القمر یو قمر هم دا سنشتري بمنخسف وقت التربيه چې تربيه په وخت کې هغه خړوي تربيه په وخت کې مکمل روخانه وي لا دائما نو وقتيه مطلقه نه بلکې وقتيه مطلق وقتيه شولکه خیالم ده کنه یعنی مرکبات نشوله چې لا دائما وسره ولګولو نو دا قضيه والصادقه ده مع كذب بعض المنخسف ته ګوره سره د دینه چې د دې کم عکس عام رو باسي کنه ممکنه اما سره کاذبه ده مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالامكان العام پیږي کنه پیږي سیول بعض المنخسف بعض منخسف چې دی ویا قمر نه دا غلطه ده بالامکان العام دا ولی غلطه ده یار دا ور عجیب کاری کړی دی وقتیه چې دا د دې عکس ممکنه وقتیه سالبه کلیه د دې عکس چې دی ممکنه سالبه الافریده ممکنه سالبه جزئیه دا غلطه ده ولی جی وای دا غي نقیص سیده د ممکنه عامه سالبي جزئي نقیص چې دی هغه ضروريه مطلقه موجبه کلیه ده کنه الګ یادم نشي د موضوعي مطلقي نقیص سوکو
ممکنه عامه و ممکنه عامه نقیض به څوک وي ذریعہ مطلقه وي نو متوجه شي کا وقتیه چې دا د دې عکس څوک دی کمنګي جوړ کول ټولو نه عامه هغه ممکنه عامه نو وقتیه سالبه د دې عکس کمنګ جوړ کو ممکنه سالبه او جزئیه جوړ کو هغه غلط دی ولې دغه ممکنه عامه سالبي جزئي نقیص چې دی ذریعہ مطلقه موجبه کلیه هغه صحیح دی چې هغه صحیح دی نو دغه ممکنه عامه سالبه جزئیه به غلط وي نو ګوره اصل قضیه چې د وقتیه صحیح ده او عکس چې د ممکنه عامه سالبه جزئیه دا غلطه ده چې د عام غلطه شو ولا خاصه په طریقه ولا غلط یا به ناراضي به بدن لګي پوه شوي کنه ورسېدې به سوي فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف سالبه كلية ده كان وقت التربية دائما مع كذب تقورا بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام دا كاذب رولي لصدق نقيذ صادق دي غد سوق دي وهو كل منخسف قمر بالضرورة دا صادق دا وإذا تحقق التخلف كلا شي تخلف متحقق شو كان شو او عدم انعكاس متحقق شو تخلف مطلب ات په تفسیر دی عدم انعکاس متحقق شو پشا کی فی الاخص سے فاخص کی وقتیه کیا کسنات للو ټولو کې خاص ادا او ټولو کې عام یا کسنات للو نتحقق فی العام کی په طریقه ولا غلطه ای څه مطلب ہے د سی وای ما په طریقه بدل ویلی و چې وقتیه په ټولو کې خاص ادا د دې عام اکس ناراضی نو وقتیه چې څوک عام دي دغه په طریقه ولا کس ناراضی ځکه هغه سره به دومره لزوم نه وي او د څنګه چې دې سره لزوم دی نو اذ العكس لازم للقضيه عكس خو قضيه سره لازم وي کنه نو فلو هنا كسل عام او گچري عام عكس راتله هنا كسل اخص براتله چونکه عام ناراضي نو خاص بس راضي لان العكس يكون لازما له عكس شي دا لازم وي دا غي سره کنه خاص عكس د قضيه سره سوي لازم وي او عام د خاص سره لازم وي والعام ملازم للاخص پوهیږي کنه څه وي عام لازم وي د اخص سره نو که څوک د عام عکس وي اب به د چا سره لازم وي د عام سره او عام لازم وي د اخص سره نو عکس به لازم وي د اخص سره نو چې اوس د اخص سره نه دی لازم عام سره هم نه لازم نو وي ولازم اللازم لازم د لازم چي وي لازم وي فيكون العكس لازمه نو به عکس لازم وي څه مطلب ہے کچري دا د داوته سی وکړه چې د اخص سره که صحیح نه دي د عام سره هم صحیح نه دي ولی ځکه که د عام سره صحیح وي نو عام خو د اخص سره لازم دي نو اخص سره په طریقه ولا څه وي صحیح وي حالانکه د اخص سره صحیح نو معلومیږي چې د عام سره پوه نه شولې پی دا د سې طرز معنی وي چې د وقتی مطلقین علاوه نور کمی عام دي دا غو سره که صحیح عکس نه چې کله غو سره که صحیح نه دي نه کدا و سره که صحیح وي نه پیږي پی وقتین علاوه چې کوم نور عام دي کدا هو که صحیح وي وقتی به طریقه ولا صحیح وي ولی هغه عام دي دا هو سبق لازم وي او عام د خاص سره ابد وقتی سره لازم وي نو چې کله وقتی پیږي کنه پیږي نو که عکس لازم وي دا نور سره نو وقتی سره بانور چونکه د وقتی سره لازم وي نو به د عکس ته چا سره لازم وي وقتی سره هم لازم وي چې وقتی سره نه لازم معلومیږي چې نور سره پتن لګي پوه شولې کنه نو څه وي فيكون العكس عکس به لازم د چا سره وي الاخص وقتی سره هم وي کله دې عبارت باندې پوه نه شولې تاسو لګو ګوري فلو انکس العام کشریعه کسره عکس د عام راتللې د عام وقتین له د نور راتللې نه عکس الاخص د اخص بم راتللې اخص بم عکس کېدلې یعنی وقتی بم عکس کېدلې دا ولې یادې دا ولې کې کچری د عام عکس راتلې د خاص بم راتلې دا ولې وي وای ځکه لئن العکس يكون لازما لو عکس خود قضیه سره لازم وي کنه او دا عام چې د خپل لازم د چا سره وي اخص سره نو عکس به د نور قضایا سره لازم وي او نور قضایا عام دي هغه به د وقتی سره لازم وي ولی ځکه لازم د لازم چی وي لازم وي نو فیکون العکس لازم عکس به لازم وي د اخص سره په طریقه ولا
او موږ بیان کو عدم انکاسي چې لکه دغه خاصي عکس نه راتللو چې هغې نه راتللو نور بم په طریقه ولانه راځي حف وانما اخترنا فی العکس الجزیه اخري خبره مولوي صاحب دا مې کړې بر وګورئ توجه جی منګه ستاسو کو سوچ وي په وختیه کې منګه عکس جوړ کو څوک ممکنه عامه سالبه جزیه هم جوړ کړله داسې ده کنه سالبه کلیه ولې نه جوړې وای مړه وای تا به ویلی وی چې بس صحیح ده کنه د کلیه کس نه راځي جزیه به راځي کنه څه به ویلې چې کلیه کس نه راځي څوک به راځي نو موږ ځکه جزیه جوړ کو چې جزیه نه راځي کنه نو کلیه خو هم دغه جزیه خو کلیه خو دغه جزئیاتو نه جوړي نو چې جزیه نه ده نو کلیه بس شي پوه نه شولې خو کلیه هم ویلې وې دا ودې کولی شول چې کېدای شي کلیه به نه وي جزیه به ځي خیال هم دی که نه یعنې که دا غلطه وي چې انسان نشته ټول انسان کل انسان نشته دی یعنی هر فرد د انسان نشته که دا غلطه وي نو که دا خو صحیح کېدلی شي چې بعضې نه یو سړی کلی طور باندې خبره وکړي هغې سره جزي خو لازم نه وي که نه لکه انسانان ټول انسانان چې دي هغه نشته ټول انسانان نشته داسې ووایه دې سره دا لازمه ده چې بعضې به هم نه وي کېدای شي بعضې او چې ویل بعضې هم نشته دی نو معلومه شوه چې بعضې نشته ټول هم نشته نه پوهېږئ پې نو وایي دا هم ولې غوره کړله لانها عام وایي ځکه دا جزیه عامه وي د کلیې نه چې کله عام نفي شو نو خاص به په طریقه ولا نفي شي او ممکنه عامه هم ولې روي سره دا مې ورته ویلي ځکه ممکنه عامه په ټولو کې سره عامه ده لانها عامه ځکه دا عامو دا عامه من سائر الموجهات واذا لم يصدق العام يصدق العام کله چې عامه صادقه نه وه لم يصدق الاخص بهم صادقه نه وي بطریق الاولى بخلاف عکس الکلی بخلاف د عکس کلی کې چې موږ داسې ویلي وي چې ممکنه عامه سالبه کلیه کس ناراضي به براته چا ویلې چې لکه جزیه خو با کس راضي کنه بس ته